روغ موټو خلالي د خلکو مخ کې لالي دا نه چې کني کور لال کې نو بازار لرو باسي نه دلته هي چکري ورکی واړه زاګر ټول تماشې لولاړي نو دې کې صدقه نشته نه پکې ملاوټ کوي وخت ریټ دی جی 1500 روپے کیلو کباب 1000 روپے کیلو چې دا د شپږ لکو روپو وخته نو دا څه بیمار نه دی ورو وخته مخامخ خلکو پړوان دی لالو کبابیان څوک کدوانه چې څوک مولې چې ان شاء الله دغه شی ول نه یو ډل به سوتري او کیمه به سوتري د خلکو پړوان دی باندې به کیمه کو هر سړی ویني بلکې ټماټر په 100 روپے کیلو چې ماغه ټماټر چې ماغه پیاز چې نن خو په 200 روپے کیلو ټماټر 200 ټماټر شي نو دغه ټماټر د خلکو پړوان دی چې دغه پیاز چې یو لس بجې کړي لګو تر 2 بجو پورې کباب خرڅو یو لسونه تر 2 بجو پورې بیا شپږ بجې کړي لګو او 9 بجو پورې کار کو د نخو نه چرستو سو ملمر راځي نو بیا به اسی کړهو کوي موږ سر کیمه ختمي نو چې کړهو کوي او کیمه ختمي نو بیا به ایم خپلر شي او زموږ هم خفګانی تاسو ته کو د اوغ غوخه پکاري نو خلیل بھائی سره تاسو رابطه کول شي تاسو له په 1500 روپے د اوغ غوخه ملاويږي کو کباب ته څوک راتل غواړي نو تاسو ته په 100 روپے کیلو د کباب ملاويږي او کباب ټایمونه چې کم دي نو هغه د سار یو لسنواله در 2 بجو پورې او بیا ماخام چې کم دی د شپږو بجو نه در 9 بجو پورې د کلی نوم هم چاله نه ورتلو د په وزارت سره او یو نیک غونډې سیز چې ال پاکستان کې د اوغ حلاله نه کیږي او د مونږ کلی کې حلاله کیږي زه حیران پدې يم خلیل بھائی وای د دې نه زه غوښه هم خرڅوم او کباب کې ماچوم نو په دې اوغ کې څومره غوښه دا به د خلیل بھائی نه معلومات کوم ډېر خلک وای په اوغ کې خو غوښه کمي نو خلیل بھائی څنګه دا دونه غوښه پوره کوي چې 15 کیلو د کیمام صرف کوي دروازه خلیل بھائی لږ راشي دی خو ډېر خلک دا که خبرې کوي چې په اوغ کې خودونه غوښه نه چې تاسو څونه خرڅوي او څونه کیمه دی کوي دا اوس لس من اوغ موږ د خیر سره راوسته ان شاء الله دا به خیر زیارت پر دلالو او دا به کباب کې مچ غوښه خلک وړي خو غوښه کم وړي کباب زیات وړي ډېر کسان وایي په دې کې ملاوټ کوي نور غوښه ورسره ملاوي ضرور به ملاوټ ځکه کې مال وګوره غوښه کې دا لس من اوغ ته دا زموږ سلور ذکر کوي سلور 15 ذکر زموږ کوي او شي او بل چې سلور 15 دی بکیږي چې اوس موسم یخ شي نو بیا زیارت او اتوار تړلې لالو خو بیا دو خانه دو خانه لالو اوس پلال یو خلاله لالو وکي دا خو ملاویږي نه ګران دي او شي دا د شپږ لکو روپو وخته نو دا څه بیمار نه دی ورو وخته مخامخ خلکو پړوان دی لالو خو بالکل مخکې کسانو شکایت به کولی وای چې تاسو ته په ویډیو کې وخی چې روغ وخی خو چې بیا کله علالي نو مات ګوډین نو بیا دا ټول کلیم په گواهی تاسو د کلی د مخامخ علالوي کنه د کلی مخامخ څه چې ماشومان او بچیم ټول په دې گواهی کوي چې روغ علالي او زبا مشران نم تاسو کوم دای چې دا و خلالي چې ته مات ګډو خلال نه ماشاءالله خلیل بھائی خو چې نو چې کلم راولي ژوندې د ټول لاندې علنګ دونه مخلوقي چې دی ولوي لري چې ټولي ویني هغه څه خبره بالکل نشته ماشاءالله دا راته وای کنه کاکا تاسو د دې کلی د خلیل بھائی د اوخه او کباب چې کم د اوخ په غوخه کباب کوي نو کم زنه خلک راغلي تاسو ماشاءالله مونږ اوس دې سره مخاندل مېره دلو ترتیب برابر غواړي د گاډو زینی او کدرلوم چې د پیښور او بونیر او سواد نه ماشاءالله خلک راځي او دې ته مې چې د ملمنو د پرو سړی دای څه پروګرام کوي چې دې خپنه چې مونږ دې ډیر شکرګزار یو چې دون لره زیل راځي او ایله سوکسونه وای خلیل بھائی دام دو درې کس ځان باندې تاوان لګولي چې ایله کسان زلو چې را دیله څه پریشانی او تکلیف نه زبر زه خدا د کلی منس کې دی مو خو خلیل بھائی د ډیره مشوره کا مخکې ورځ کې ویډیو مو کوله به انتهایی زیات ترش رو دلته کې کنه او د لری زنه ملمانم راغلی او چې کلی تر دن کېږي نو مشکلات ولې چې غلیم دي نو څه پیغام باور کوي چې را بسوس زه د لداوي مې مې اوس ان شاء الله سون رس جوړ شي د لمیروز یو طریقه جوړول غواړي چې سړی علاقې یو لمبر خپل ورګي بالکل چې نن د دې علاقې لمبر د دا کسان راځي زبا د دې نو کې دي د ملمانو په خپلال نشي ډیر دا سره چې لږ روپو پټرول سودای او دل دراشي هغه ته غشي ملو نشي نو څنګه خپوي او خلیل بھائی ځان نقصان ورکوي خو چې تو خپه نشي بالکل کاکا تاسو ولاړی تاسو به د خلیل بھائی د اوخان لیدلی او کباب باندې مرش لیدلی د اوغ د غوخي پیدي درته څه پته شته یاره بالکل مونږ خلیل بھائی سره واړل وی شو دای چې کوم دی د ډیر وخت نه دا کار کوي د اوخانو کسابي خو د ډیر وخت نه کوي د اوخانو دا کار چې دین د 2-3 کالونو روان کړي مونږ په خپل ور سره پړې مړی ونیسو څنګه چې دی وای چې زیارت نو بیا جمی کې مونږ زیارت او د اتوار پر دواړو ورځو باندې بیا وحلاله هوس ګرمي و چون کې نو ډیر کار دغه کېدو نو ځکه بیا زیارت پر دلالو سیدا دا راته وای کنه جی چې خپل مو د غوخه خړلې کنه ریټ څنګه دی کباب ریټ څنګه په دې مو پوهه کوي مونږ خو شکر الحمدلله چې او حلال کې دی
نو اول پکې چم گاونډ له چې کم غریب سړی وي لکه د مونږ نه دیاړي مار سړی وي نو اکثر پیسې هم رانه وانلي راشه بچو له غوښه یوسه. زبردست. او کباب ریټ څنګه یې؟ نور کبابونو ریټ خو 1100 چلیږي، د دې څه ریټ دی؟ نه پیسې اخیستې نه هغه به دغه کباب راکړي خو کم از کم 10 روپۍ ریټ دی چلی. زبردست. خلیل بھائی راشي که نه؟ خلیل بھائی ډېر کسان تپوس کوي که نه وایي بیا داسې نمبر هم نه اوچتوئ چې کله ویډیو وکوي نو بیا رابطه هم نه کېږي او ټایمونه هم ګډوډ وي، رابطې نمبر هم لږ ووایي ټایمونه هم ووایي. د ټیم رور دا کار دی چې موږ وشي. او بل دویمه دا خبره ده چې زه د کلي مینځ کې زما یو دکان دی، بل دکان نشته دی. روډ په غاړه نه دی، د کلي مینځ کې دکان دی، جهانګیري سرکل دی، میاں عیسیٰ. نمبر مې دی 0334 50 13 880 0334 50 13 880. بل نمبر دی 0317 95 21 402. صحیح ده. بالکل په ټیک ټاک باندې کو دا ویډیو تاسو ته مخې له درځي نو په ټیک ټاک باندې زبانی نمبر یې صحیح ده په سکرین باندې لیکل شوی نمبر نه وي او په فیسبوک باندې په سکرین لیکل شوی نمبر یې. دا بل رور هم را سره ولاړ دی، د سره مې یو دوه خبرې کومه. څنګه خلیل بھائی درته پیسې خو نه دی منلې چې په ویډیو کې رښتیا مه وایئ؟ زیشان بھائی نوشیرانی استاد ډېره مننه تا دلته رالی. نه خلیل بھائی خو یو مخلص انسان دی، دا حلاله چې د چالو کړی نو کم سے کم زمونږ دا کلی د روچت کو ځکه چې نو خلیل بھائی متعلق په خو دا ووایم چې دله به ډېر بنیته مي ډېر بولار څنګه یي خو لکه یو مخلص انسان دی او بل هر څیز د انصاف دی ځکه چې د اوښ وهه دی کې به دله زه وایم دله به تاوان راځي او ګټه به نه راځي ځکه چې 10 روپۍ کیلو کباب ورکوي دا عام دي 1200-1300 عام دي او په اوښ باندې خرچه هم ډېره راځي. نو زه ټولو ملګرو ته لرې ملګرو ته خواست کوم چې راشي او دا ټیسټ یې والي مثاله یې راشي ودې ګوري او دې نه به انشاءالله ډېر لطف اندوز شي. صحیح ده. چې خلیل بھائی دا ریټونه لږ ووایي وضاحت بیا وکړئ. په دې کې میلمنو ته څه ډسکاونټ نور ورکوئ که نه؟ نو میلمانه چې انشاءالله راځي نو خفه به نه ځي رانه، خوشحال به رانه ځي. چې کوم شي کې چا شکایت وکړو نو انشاءالله د شکایت موقع پکې نه چې یاره دې کې غلط شی میلاوي. او لوکیشن چې کوم دی که نه دا بالکل جهانګیري سره نږدې میسا کلی دی. د دې سیډ نه مصري باندې نه چې راځي نو دې نه مخکې مغلکو راځي، بیا ورپسې نور واړه 2 کلي نور راځي او ای پسې میسا کلی دی او د دې سیډ نه جهانګیري نه. نو که څوک هم راځي نو اول رابطه کوئ نو اسانه به درته